الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الذين هم خير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. وقال تعالى في مقام آخر والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. الآية. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فأفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. رواه مسند أحمد أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم. عزتمندو محترم مسلمانان ورونو، دا میاش د محرم دا او نن د محرم وم تاریخ دی، وم محرم دی. لکه څنګه چې الله تعالی زنو زنو میاشتو ته او وختونو ته یو فضیلت ورکړی دی. لکه مثلا رمضان المبارک شو، داسې نور میاشتې، نو په دغه کې یو میاشت محرم هم دی. محرم دا په اشهر حرم کې عزتمندو میاشتو کې یو میاشت ده او دیتا په حدیث کې شهر الله ویل شوی دی، د الله میاشت. اضافت او نسبت د دې الله تعالی ته تشریفن دی. لکه څنګه چې موږ وایو بیت الله، نو ارجمات د الله کور دی، خو بیت الله ته د الله کور ځکه وایي چې د هغې ځای مقام او عظمت او منقبت په ټولو ځایونو باندې څه دی؟ ډېر دی. نو وي بیت الله یا اره اوښه د الله اوښه ده. خو د صالح علیه السلام اوښې ته ویل شوي دي ناقة الله، ناقة الله و سقیاها. دا الله اوښه نو ځکه چې هغه د پیغمبر معجزه وه او الله په کلمې د کون سره پیدا کړې وه، نو د هغې عظمت او مقام ډېرو. نو په دې وجه باندې د هغې نسبت اضافت الله ته شوی دی. نو داسې دا شهر الله المحرم، محرم ته شهر الله ویل شوی دی، د الله میاش. او المحرم معنی هم دا عزتمند کړی شوی.
دا عزت مند کړي شوی میاشت ده د الله تعالی د طرفنا د لډیر زیات عزتونه ورکړي شوی دي حدیث مبارک کی راضی د بخاری او د مسلم صحیح حدیث دی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینی منوری تراغه قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدینه فرأى اليهود تصوم يوم عاشوراء نبی علیہ السلام مدینی تراغه نو يهوديان ولیدل چې د لسم محرم روزه نیسلا نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام تبوسو کو فقال ما هذا د سری نبی علیہ السلام وی یعنی دا روزه تاسو ولې نیسئ نو قالوا هذا يوم صالح اغي وی دا ډیره بهترین ورځ ده د لسم محرم یعنی سبا اتم نه د خالی رز اتوار نهم نه د ګل رسره لسم محرم نه نو دا لسم محرم چې دی نو دا یو ډیره زیاته بهترین ورځ ده اولی وی هذا یوم نجى الله بني اسرائیل من عدوهم وی دا غرض ده چې بدیرز الله تعالی بني اسرائیل ته د خپل دشمن نه نجات ورکړو فرعونیان او داغه تابعدار داغي هغه الله غر کړیو په دا غرض باندې او موسی علیہ السلام او بنی اسرائیل تخلاص شو نو فسوام موسی نو موسی علیہ السلام سکړه په دا غرض روزه کړه چې په دې ورځ به شکریتن روزه نیسم چې الله مونږ له دوم نه غټه پت حرا کړه او فرعون ونده کې ظالم او داغه قوم هغه تبا کو نو فقال نبی علیہ السلام او فرمایل انا احق بموسی منکم فصامه وامر بصيامه نو نبی علیہ السلام هغه ته وی چې زما تعلق تاسو نه موسی علیہ السلام سره ډیر دی ازمارورو موسی علیہ السلام پیغمبر د الله نو بس چې ما زبم دارسکم روزه کم نو د لسم محرم روزه نبی علیہ السلام اومنی سلام او بل حدیث کی راضی د مسلم روایت ته چې نبی علیہ السلام د محرم د لسم محرم تعظیم کو صحابه او دوی د الله رسوله تاسو غوړ دې ورځې تعظیم کوي خو د دې ورځې تعظیم خو يهود کوي يهود دې ورځې تعظیم کوي نو نبی علیہ السلام او فرمایل لئن بقيت الى قابل لاصومن التاسعه کچره زرا روان کال ته پاتې شوما نو بس ټیک ته زبن هم محرمم نشما یعنی مطلب دې توارس اوس کمره روانه ده زبو سر نه هم محرم ملګری کم یعنی مقصد چې يهود سره موافقت او چې کوم نه مشابهت رانش نبی علیہ السلام دا حکم کړی چې خالف اليهود يهود مخالفت کوي نو ګور نبی علیہ السلام پر روزه کې مسو کوي مخالفت وکړو چې هغه لسم نشي چلو نو زبا وسر نه هم نسم چې هغه سره مشابهت رانشي او د الله د حکم سو شي تعظیم مشي او شکریا او مداشي نو 9 محرم او 10 محرم دواړه روزه چي دي د سنت طریقه خو بیا انده کال د نبی علیہ السلام او پات شو نو نبی علیہ السلام نه هم محرم نسره نه خو وعده کړو چې لئن بقیتو که باقی پات شم نسم بای الله دا دې معلومه شو پیغمبر عالم الغیب نو زګه هوی که باقی پات شم نسم بای د خپل وفات او دنیا نه تلو پات او تنوا خو پاتې نشو بیا نو نسلا او د امت د بار شي کوم دینو نهم محرم او لسم محرم د دې زیات فضایل لغلي حدیثو کې لکه حدیث دی د بخاری کتاب الصوم کې نقل کړی دی ابن عباس رضی الله تعالی عنہ ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صيام يوم فضله على غيره الا هذا اليوم يوم عاشوراء وما نبی علیہ السلام نه لیدلې چې د یو روزي په باره کې دومره اهتمام کړي لکه د لسم محرم د روزي باره کې څومره اهتمام کړي اهتمام سره به نشلا کوشش سره نو دا ځکه چې دا روزه چې ګمده ردی فضیلت ته د مسلم حدیث دی
نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی صيام عاشوراء احتسب على الله ان يكفر السنه التي قبله دلسم محرم روزه چې دا نو زدا ګمان کوم په الله باندې دا الله نه دا امید کوم چې دا بعد مخکنی کال ټول ګناونه معاف کړي محرم روزه لري سره نو د مخکنی کال ټول ګناونه سکی په دې باندې معاف کړي الله به ګناونه معاف کړي خدا مقصد نه چې ټول کال ګناونه کوا وای د لسم محرم روزه به خیر نه سم وي کبه دا غنیت باندې ګناونه کوي او روزه نشي نو بیا به نشته ګناه غلي چې ستانه په ډيري مجبورې سره چې کومنه وشي بل فرض حتی الوسع حتی الامکان ته کوشش کوي چې ګناه نه کوي خو په ډيري مجبورې سره وشو او هغه علماء کرام فرمایي چې صغائر ګناه غره کبایر نه صغیره ګناونه په دې باندې الله معاف کوي دا حدیث مقصد دا نه چې کتاب ګناونه باندې څه کوي راته زی خدا حدیث مقصد دا دی چې د دې رزي مقام او فضیلت څه کوي بیانې چې دا فضیلت د نه پاتې نشي او زمونږ فقهای کرام ذکر کوي لکه عالمگیری کتاب الصوم اول جلد صفحه 202 کې وایي ويستحب صوم يوم عاشوراء والتاسع معه چې د نهم او د لسم محرم روزه صدا دا مستحب ده او سنت ده خو بیا یو خبره کوي که یو سړی نهم اوننی سره بل فرض لکه مثلا دی بیمار شو یا څه عذر او تراغه نخمه اوننی سره او دې چې ګمندینو بیا لسم نشي نو بیا به صرف لسم نه نشي پوهیږي لسم سره دی یو لسم سکی ملګری کی لسم سره دی یو لسم چې ګمندینو هم ملګری کی نو بیا هم سره شي د يهودو سره مشابهت را نشي داغي نه بسر شي خلاف راشي نو د ټول نه لوی فضیلت هغه د نو او د دست پوهیږي چې نو او د شي او کنه د سنین بیا د 10 11 شي خو صرف 10 دا باندې نشي لکه مشابهت د يهودو سره دی او نبی علیہ السلام ویلو که زه آینده کال ژوند دی نو زه به نه هم نشم او صحابه بیا نه هم نشلې نو صرف چې کوم دی نو 10 بني او صرف نو چې دی صرف نو دا مستحب نه دی چې صرف چې کوم دی نه هم وي نو دا صرف نه هم مستحب نه دی پوهیږي بس نه هم لسم یا لسم یو لسم صرف لسم نه او صرف نه هم چې کوم دی هم سره مستحب نه هم جایز دی خو مستحب نه دی مستحب غوره طریقه نه هم لسم دی دارنګ چې کوم دی نو علامه شامی ذکر کوي رد المحتار کی وی والسنت صيام يوم عاشوراء والتاسع معه لخبر وانهما محرم نهم رز محرم او لسم دا سنت دی د وجه د حدیثنا نبی علیہ السلام وی صوموا يوم عاشوراء وخالفوا اليهود صوموا قبله يوما او بعده يوما رد المحتار کتاب الصوم دریم جلد 315 دا زمون فقهای کرام وی دا میاش کوم دی د فضیلت ته د الله میاش ته نو پدې کې د دې روزو اهتمام څه دی پکار دی ور نبی علیہ السلام چې کوم کار کړی او داغه خصوصیت نو امت ته هم داغه ترغیب ورکړی دی نو پاغه کې لوی لوی حکمتونه سي او لوی لوی رازونه د الله پراته دي او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په سنت باندې عمل هغه سره زموږ محبت ته نو محبت دا دی چې محبوب یو کار کړی دی چې محب مو هغه کارو کی نو چې مونږ ردی سکو اهتمام وکړو ان شاء الله تعالی دویم دا د محرم میاشت دا نو په دې میاشت د محرم کې ځنې خلک یعنی شیعاګان هغه چې ګمدنو ماتم حسین مناوي اوس د میډیا دور دی ماتم حسین وای مونږ سکو ماتم کو او غم کو دغه چې په دې ورځ باندې حسین رضی الله تعالی عنہ شهید شو په کربلا کې نو موږ داغه په غم باندې غم جنیو او داغه په غم باندې خپایو نو موږ داغه ماتم کو نو حسین رضی الله تعالی عنہ کله شهید شوی داغه او چې کومنو سوال له سوکاله تقریبا د حسین رضی الله تعالی عنہ چې کومنه د شهادت شو هغه شو تقریبا او دې سوال له سوکاله بعد څه کوي غم کوي غم کو چې کوم دی ځان ډبو ځان غربو
کله په زنجیرونو باندې، کله په چړو باندې، کله په لوړو باندې، او مونږه ماتم کو، مونږه خپایو په دغه باندې. اوله خبره خدا ده چې شیعاګانو په واقعه د کربلا کې ډېر زیاتې خبرې د ځان نه څه کړي دي، دننه کړي. د واقعه کربلا کوم حقیقت او پس منظر چې دی هغه هم غلط پیش کړي امت ته. د واقعه کربلا او اسکا پس منظر دا په دې موضوع باندې کتابونه لیکل شوي دي. هغه کتابونه چې کومونو کتل پکار دي چې حقیقت څه دی. هغه په دې واقعه کې صحابه یا تابعین څه کوي بدنامي، حالانکہ د واقعه حقیقت کچھ اور ہے. و بہرحال شهادت حسین رضی اللہ عنہ ته ملو شوی دی، او داغه باغه تکلیف او داغه باغه مصیبت چې باغی باندې کوم راغلو باغی ټول امت خپاو، او وسم څه دی ټول امت باندې خپاله. خو د خپګان طریقه سره د غم وخت سمره دی، او د غم کولو طریقه سره د غم راځي خو سړي صرف درې ورځې د غم دي، د درې ورځو نه سوا په شریعت کې غم شته نه. او دویمه دا بیا د غم طریقه ده چې ته ځان به سره والا ځان پسې چې کوم دینو لاوړې راواله او بس غربار درزارو او په کرایه باندې خلک څه کوه راواله پیسې ورکوه چې شابه بس سړی ماتم وکړي. اصل کې چې کوم دینو دا ماتمي او دا بیانونه د هغې دا د اهل سنت والجماعت خلاف او په صحابو باندې تبرع صحابه کرامو بیزتی مقصد دراغی. په دې کې غنی د غم طریقه خدا چې الہ العالمین قران کریم کې اعلان فرمایي وبشر الصابرین الذين اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله وانا الیه راجعون. وبشر الصابرین او زیر ورکه صبرناک تا صبرناکا کسان دي الذين اذا اصابتهم مصیبه چې کله ورسیږي هغې ته څه مصیبت نو قالوا هغې وایي انا لله وانا الیه راجعون. مونږ د الله یو او دی الله ته واپس کېدونکي یو، نه په مونږ د الله فیصلې چلېږي. او که چېرې دا سړی د دنیا نه لاړ نو مونږ هم د پاتې نه یو، مونږ هم سوی روان یو. نن دی که سبا دی دا ملک د زرغون شاه دی، مونږ هم سوی ورپسې روان یو. او جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیت. نبی علیہ السلام لیس منا لیس منا لیس منا لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دا سڑے زمون نه دی چې هغه اننګټه کوي مخته کوي او هغه ګریوانو نشلی او هغه د جاهلیت چغې وباسي، هغه دا چې وباسي که جاهلیت چغې. نو دا سړی زمونږ نه دی. د مسلمان کار دا دی چې وبشر الصابرین دی به صبر کوي او دی به بل دم د صبر تلقین کوي. اصبرو و صابرو خپل هم صبر بل تم د صبر تلقین. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. دغه طریقه نه ده د دې ماتم حیثیت او حقیقت چې د څلور واړه مذاهب چې دي احناف شوافع انابله موالک د دې په حرمت سره متفق دي. په یو مذهب د اهل سنت کې هم د دې جواز او گنجائش هغه نشته. او بیا ما وایي د دې مقصد په دې کې څه دی صحابه باندې تبرع ده. دا میاش لا شروع نه چې هغې خپلې خولې په صحابو پسې راوسپړي وي او د صحابو بېزتي هغې د سب او شتم او هغه ټوله دنیا چې کوم دی نو څه کوي ټولې دنیا ته دغه کنځل صحابو پسې هغه رسوي. الله اکبر. صحابو باندې اعتراض اصل کې په قرآن سره اعتراض دی. صحابو باندې اعتراض اصل کې په حدیثو د پیغمبر سره سنت باندې اعتراض. صحابو ته کنزل کول دا غي بیزتی کول دا د قرآن ته کنزل او د قرآن سره بیزتی او دا سنت د نبی علیہ السلام او پورا دین اسلام ته سره کنزل له دا غي بیزتی را. ولی د قرآن کریم راویان څوک دي؟
دا قرآن کریم د پیغمبر نه مونږ ته چا رسول دی هلکه چا رسول دی صحابه کنه سنت د نبی علیہ السلام احادیث چا رسول دی چا صحابه رسول دی دا پورا دین اسلام دا چې مونږ ته راغلی د نبی علیہ السلام یو خبره د نبی علیہ السلام یو ادا د اسلام د هر مسلې وضاحت تحقیق او چې کومنه پورا اسلامی نظام دا مونږ ته صحابه را منتقل کړی دی وایي نو چې یو سړی هغه په صحابي باندې څه کوي اعتراض کوي نو د اصل کې په قرآن څه کوي اعتراض د دې وجې نه شیعهګان دا قرآن نه مني هغې وی قرآن دا نه دی دا هغې کتابونه دي باقاعده په دې باندې د شیعهګانو یو کتاب د فصل الخطاب فی تحریف کتاب رب الارباب په دې موضوع باندې کتاب لیکلی دی الفصل الخطاب فی تحریف کتاب رب الارباب یعنی مطلب دا دی چې په دې کتاب کې تحریف شوی دی قرآن 40 سپارې و او لس سپارې وي دا بزي خوړلې دي او اصلي قرآن چې دی نو دا امام غایب سره دی منتظر امام مهدي سره دی او راځي قرآن بروړي پوهېږي وي دا قرآن نه دی العیاذ بالله نو چې یو سړی هلکه د قرآن د یو حرف نه انکار کوي نو دا څه دی او چې د پوره قرآن نه څه کوي انکار کوي چې دا قرآن نه دی سره د دې وجې نه شیعهګان احادیث هم نه مني سنت د نبی علیه الصلاة والسلام نه مني دا نه مني چې حدیث چې کوم دی د حدیثو کتابونه بخاری مسلم صحاح سته دا نه مني د هغې خپل صحاح اربعه دي صحاح اربعه ځان له خپل د حدیثو کتابونه جوړ کړي دي او هغې کې د دنیا بېهوده او منګړت بکواسات او روایات خپل جوړ کړي هغې فقه حنفي نه مني فقه جعفري حنفي فقه ستا نه مني ولې حنفي فقه چې دی د هغې ماخذ قرآن او سنت دی او د هغې د فقه ماخذ څه دی د هغې د فقه ماخذ چې دی هغه بکواسات خرافات تجلیات واهیات تجلیات هغه دغه شی نو په صحابو باندې هغې څه کوي تبرع او د صحابه کرامو بېعزتي د صحابه کرامو تنقیص بلکې د کل صحابه کرامو تکفیر حیات القلوب دا شیعهګانو کتاب دی هغه وی العیاذ بالله وی صرف سلور صحابه دا مسلمانانو وی باقی ټول سو هغه مرتد والعیاذ بالله العیاذ صرف سلور وی بچ حسن حسین علی مقداد رضی الله عنهم دا سلور یعنی وی باقی ټول سری العیاذ بالله وی دا مسلمانانو نه دي کم سړی چې په صحابو څه نه کوي غیرت نه کوي دی په قرآن باندې غیرت نه کوي او نشي کولی کم سړی چې په صحابو باندې غیرت نه کوي دی د سنت چې کوم دی نو قائل نه دی د پیغمبر او کم سړی چې د صحاح ستو دفاع نه کوي او هغه دا وایي چې بخاري زمونږ کتاب نه دی او مسلم زمونږ نه دی نو پوه شه چې د ده تعلقات د بل چا سره دي صحابه چې دی دا د دین بنیاد دی او صحابه چې دی دا زمونږ د ایمان معیار دی قرآن معیار کړی دی یاره قرآن وایي چې صحابه چې دی دا د مسلمانانو د ایمان د باره معیار دی مسلمان به داسې ایمان نوړي لکه صحابه چې راوړی مسلمان به ځان داسې جوړوي لکه صحابه چې ځان جوړ کړی الہ العالمین اعلان فرمایي وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ او کله چې دوی ته ویل شي تاسو ایمان نوړئ داسې ایمان نوړئ لکه څنګه ایمان چې خلکو راوړی صحابو ته خلک وایي مقصد چې کم خلک د صحابه مقابل کې دا نه خلک دی دا خلک نه دی انسانان دي دا چې کم خلق د صحابو خلاف دي دا زناور دي دا د ناچارۍ نه په دوخ په باندې ګرځي دا قرآن وایي آمنو کما آمن الناس تاسو داسې ایمان نه وړئ لکه څنګه چې انسانانو ایمان نه وړی قاضي بیضاوي وایي الکاملون فی الانسانیه العاملون بقضیة العقل
او بیا وی صحابه مقابل کې داخله گویا کې الله د بهایي مسکړو په منزله باندې قائم کړو چې کوم خلک د صحابه خلاف دی نو دا د سر نه انسانان نه دي اصل انسانان هیڅوک دي صحابه او هغه خلک اصل انسانان دي چې هغه د صحابه په نهج او په طرز روان دي او هغه په لکه د صحابه مینه محبت او عظمت صحابه سره دشمنی کول دا پیغمبر سره سړي دشمنی ده لکه نبی علیہ السلام احادیث وګورا چې څومره دفاع نبی علیہ السلام د چا کړی دا او صحابه کړی دا په خپل احادیث مبارکه کې د بخاری حدیث سے جناب نبی کریم فرمایي لا تسبوا اصحابي اے خلقو زما صحابو ته کنزل مکوای او زما د صحابو بی عزتی مکوای فوالذي نفسي بيده قسم می باغزاد چې زما صالح په اختیار کې دی لو انفق احدكم مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصيفا رواه البخاری رقم الحدیث 3673 نبی علیہ السلام وی زما صحابو تا کنزل مکوي زما دی باغزاد باندې قسمی چې زاغه پیدا کړی مو زما ساده په قبضه کړي کتا سود احد غر عمره چې سوکتلی هغه د احد غر لیدل چې څومره غټ دی کتا سود احد غر عمره سرو لګوي او دا وای چې دا الله په لار کې شو فی سبیل الله شو نو تاسو قسم په خدای لري د صحابه معمولی غوندګي صدقه تم درسه وای صحابي او کجوره سره کړی دا خیرات کړی دا کنه استاد احد دا غر هغه تم درسي زګه چې هغه په داسې ټیم کې د پیغمبر امداد کړی چې په هغه ټیم کې د نبی مددگار ډېر زیات سو کمو هغه وخت کې اسلام له وګور کړی دا چې هغه وخت کې د اسلام محافظین په نش باندې سو حسابو او هغه قرباني صحابه ور کړی چې تاریخ داغه څه دی گواه داغه تاریخ هغه محفوظ دی نو نبی علیہ السلام وی لا تصبوا لا تصبوا کنزل بنه کوي او بل حدیث کې راځي جناب نبی کریم فرمایي اذا ظهرت البدع وشتم اصحابي اذا ظهرت البدع کله چې بدعات ښکار شي وشتم اصحابي او زما صحابه ته کنزل شروع شي نفعل العالم ان يظهر علمه والا فعليه لعنه الله کله چې بدعات ښکار شي او خلق په دین کې نوې کارونه شروع کی او زما صحابه ته خلق کنزل کوي نو دا په عالم باندې لازم دي فرض دي چې به اظهار د علم کوي خلق به خبري او د صحابه دفاع وکي او د صحابه شان به بیاني داغي عظمت به بیاني او کنه بیاني او دا مسله پټینو نبی علیہ السلام فعليه لعنت الله په دې سړي باندې دا الله لعنت ته الله لتی دا مولا نه دی بیا وای دا بیا الله نتی مولا دی زکه چې د دین د جاب واسطه راغلی د قرآن او سنت د چا په روایت راغلی د داغي دفاع نشي کولای د قرآن سره وای مجدد الفسانی رحم الله تعالی وی اگر عثمان معیوب گشت نو قرآن همه معیوب گشتو وی که عثمان بدنام شي رضی الله تعالی نو وی قرآن بټول بدنام شي ځکه چې قرآن چار راجم کړي هغه چار راجم کړي جامع قرآن څوک دی عثمان رضی الله تعالی عنہ دی نو چې عثمان بدنام شو راوی بدنام شو نو لکه روایت بدنام شو که بدنام نشو دا د یهودو کار دی چې هغه په سند سره اعتراض کوي چې سند بدنام شو نو متن بدنام صحابي د دین سند دی او قرآن د دین متن دی صحابي د حدیث سند دی او حدیث د دین متن دی نو چې سند بدنام شو نو متن بدنام کی سلاړه یهودو په جبرئیل ول اعتراض کو علیه السلام باندې په جبرئیل زکه اعتراض کو چې هغه ته پته وا چې موږ په محمد علیه السلام سره اعتراض کو نو خلق ټول د امانت خلق ټول د صداقت خلق ټول د دیانت قائل نو معاشره کې لګ ډیر بدنامي کوي نو جبرئیل باندې اعتراض شروع کړه سو بالله ودا شری دی دا شرارتی دی مونږ ته منو خو جبرئیل نه منو جبرئیل نه منو دا قرآن چار وړو دا وحی چار وړو
جبریل لوڑانو جی جبریل العیاذ باللہ بدنام شو نو قرآن سکے بدنام چھوٹا یہودی بڑا یہودی پوئے گی او دا سجی شروع دی نو کل سازشون شروع دی پوئے گی پا دنیا کی او دا صرف دا مسلمانانو دا کمزوری کولو دا پارا چه مسلمانان سکی کمزوری کی ار ملک دا مسلمانانو دا غی پا یو طریقہ باندے او پا یو سازش او پا یو منصوبہ سکی کمزوری کی نو بدی بنیاد باندې په ظاهر کې یو بل څه کوي غاپی را غاپی حقیقت کې دا ټول صحیح د مسلمانانو دشمنان دي د اسلام دشمنان الله اکبر هغه په غټ سند باندې څه کو اعتراض دی بلو کې سند څه کوي اعتراض صحابه چې دي داغي شان کې ګوري داغي عظمت کې ګوري داغي مقام کې ګوري د قران په پاڼو کې وګوره پوي تاریخ کې نه تاریخ دے قرآن ناوالا تلک اگورا چه صحابو بارا کی قرآن سوئی تلاوت کے ترجمہ دی کڑی دا پوئیگی لگ آیاتون راجہ مگا تبا چه گمدینو دا 500 نهم پا برا برا آیاتون دا سی جمع کی چه باقی کے بشان صحابی عظمت و مقام دا صحابو بھئی صحابہ خو آغا خلق دے چې الله تعالی وی رضی الله عنهم ورضوا عنه دا سند په ایمان وای په دنیا کې چاته ملو دی وایي د انبیاء نه بعد دا ډیګری سند چاته ملو دی دا صحابه وتا والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه او لقد رضي الله عن المؤمنين اذ یبایعونک تحت الشجرہ اللہ قسم کی ذرا صحابہ نسیمہ راضی خوشحال ہے مودی زمانے سے دی خوشحال ہے صحابہ عنایت اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ تعالی پیری طریقت عغیب فرمائل اگر صحابہ کی عظمت کو دیکھنا ہے تو شہد کی مکھی بن کر قرآن پاک کی اوراق میں دیکھنا گندی مکی بن کر تاریخ کی اوراق میں نہ دیکھنا کد صحابہ مقام گوری شان گوری نو دے گبین مچائی شا دے گبین او قرآن مجید کسی کم نے دے صحابہ شانو گورا چی اللہ وی اولائک هم المفلحون اللہ وی اولائک هم الراشدون اللہ وی اولائک حزب اللہ اللہ وی اولائک امتحن اللہ قلوبهم للتقوى اللہ تعالیٰ شکم یو الزمهم کلمت التقوى وکانو احق بها اللہ تعالیٰ وی رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اللہ تعالیٰ وی محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم دا اللہ تعالیٰ سے خبری ہوئی دائیں بطور نمونہ ہوئی نور تو قرآن گورا چر صحابہ سمرہ منقبت و فضیلت بیانی فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا اللہ تعالیٰ ہوئی کہ تاسو داسی ایمان نوڑو لگا صحابہ چراوڑ دے نو فَقَدْ اهْتَدَوْا سو بشے کامیاب بشے کامیابی اگر بس سکی دا اتباع دو صحابہ کیا صحابہ ایمان زمونگ دا بارس دے معیار دا صحابہ عمل زمونگ دا بارس دے معیار دا صحابہ اتباع زمونگ دا بارس دا آئیو معیار دے اور احادیث پیغمبر بشان دا صحابہ کی نبی علیہ السلام وی اصحابی کن نجوم بی مقتدیتم احتدیتم زما صحابہ دا سیدی لکا ستوری زما صحابہ دا سیدی لکا ستوری دی تاسو چی دا کم اتباعم کوئن اللہ رب ممائے صحابہ تے ستوری ہوئے بوئے گی صحابہ ستاری دی ابو بکر ستورے عمر رضی اللہ تعالیٰ ستورے عثمان ستورے علی ستورے معاویہ ستورے او کل صحابہ سے ستورے دے بوئے گی الہی آج تو صدیق سا ایمان پیدا کر الہی آج تو صدیق سا ایمان پیدا کر عمر فاروق سا کوئی جری انسان پیدا کر جہاں سے گمہیا ہو تو وہاں عثمان پیدا کر علی المرتضی شیر خدا کی آن پیدا کر صحابہ کرام
د اغي تزکیه او د صحابه کرامو دفاع د ایمانی صدا او اغي د لسبا ساتل د ایمان صدا. امام مالک رحم الله تعالی فرمائی الاستذکار کې ابن عبد البر مالکی دا قول ذکر کړی دی. امام مالک وی من شتما احدا من اصحاب النبي فانه يضرب ويحبس. من شتما احدا من اصحاب النبي چاچی او صحابی ته کنزل وکړو فانه يضرب نو په دبه د زورابه یضربو باب جاری کولی شي. وای الګا کم بابو کاروما یکرمو او شروفه یشربونا زورابه یضربو دا باب به جاری کیږي د خراباری د وخلو او ويحبسو او د قید کول چې به قید کولی شي. هغه راځي هغه یو مردار ان قوی د کسب بلا یو شی دی هغه حکومت نیولې دی نو د نرتوب کار کړی دی کنه دا هغه کار سره بس په صحابه تبرع هغه وی خلک وی چې علی د صحابو نه بهتر دی. العیاذ بالله وی زویم چې علی د خدای نم سره بهتر دی. العیاذ بالله وی خلک وی چې علی د صحابو نه بهتر وی زویم چې علی د خدای نه سره بهتر دی. العیاذ بالله دا زیات شیګانو خبرې دي. دا ردی سره بیا خبره ما نقل کړه اوس چې د دې څه نظریه ده. علی رضی الله تعالی عنہ صحابي دی او هغه سره د محبت ته سلورم نمبر دی په خلفاو کې. وللصدیق رجحان جلی علی الاصحاب من غیر احتمال. اول مرتبه د چا ده؟ د صدیق اکبر ده. وللفاروق فضل بعد هذا او د فاروق تبارک پسې صدا بیا مرتبه ده. او علی چې له وللکرار فضل بعد هذا على الاغيار تر لا تبالي. علی رضی الله عنه سلورم نمبر کې دی او اوچت صحابي دی او ډیر فضایل دي خو خدای خو نه دی کنه نه د خدای برابر دی نه د خدای نه بهتر دی. د خدای باندې مخلوق دی. الله خالق دی. الله پیدا کړی. د خدای توپ درجه مخلوق له ورکول دا هم اسلام او ایمان نه دی بلکې څه شی دی لګا کاپیرا دک شی دی. وای امام مالک رحم الله تعالی دام ذکر کوي من غاز الصحابه فهو کافر چې څوک صحابه سره بغض کوي وی دا کافر دی. او استدلال کوي د سوره الفتح د اخیری آیات نه. سوره الفتح اخیری آیات او قاضی عیاض شفا کیم ذکر کی الشفاء بتعریف حقوق المصطفى دویم جلد صفحه 267 هغه ذکر کی وی سب الصحابه کفر. صحابه ته کنزل دا کفر دی چې سره صحابه ته څه کوي کنزل کی. او زموږ د عقیدی رساله عقیدۃ الطحاویہ هغه ذکر کی العقیدۃ الطحاویہ چې بغضهم کفر و نفاق. د صحابه بغض دا کفر دی او منافقت دی. وای امام ابو زرعه رحمه الله تعالی هغه فرمای اذا رايت الرجل ينتقص احدا من اصحاب رسول الله فعلم انه زنديق. کله وی چې ته یو سړی وویني او هغه د صحابه تنقیس کوي او د صحابه بې عزتي کوي نو فعلم پوه شه به دی چې انه زنديق کافر نه بلکې د کافر نه یو اوچته مرتبه د زنديق. دا څه د ګټ زنديق دی. دا زنديق دی د کفر نه د زندقت مرتبه څه ده د بر د کفر نه هم یو څو پونه څه شوی دی بار شوی دی. ځکه چې د په صحابي باندې اعتراض کوي نو د په قران څخه اعتراض او هغه خلک چې هغه د صحابه تنقیس کوي او صحابه د تاریخ په پاڼو کې ګوري. وایي صحابه د تاریخ پاڼو کې ګوري. مودودی صاحب چې کوم دینو صحابه په تاریخ کې کتلې دي. وایي هغه داسې قران ته ډېر زیات توجه نه وکړي چې دې کې د صحابه کم منقبت او عظمت دي. خو هغه تاریخي خبرې هغه راغستې دي. حالانکه دا مسله ده. علامه عراقی ذکر کوي په الفیه السیر کې هغه وی وا وليعلم الطالب ان السير
تجمع ما قد صح وما قد نکر. چې کله تاریخ شروع کی کنه الفیه لیکلي د پسیرو کې اشعار لیکلي د زر اشعار دي په تاریخ کې نو هغه کې لومبه دا وایي وليعلم الطالب ان السير تجمع ما قد صح وما قد نکر. وی په دې خبره دی یو سړی ځان پوهه کی ګوري چې کم سړی تاریخ ګوري نو په دې ځان پوهه کی چې تاریخ کې غلطي خبرې هم دي تاریخ کې سمې هم دي. تاریخ قرآن نه دی تاریخ قرآن کریم نه دی او نه تاریخ داسې په صحیح احادیث باندې سره بنا دی. وایي ابن کثیر رحمه الله چې تفسیر کې روایت وروړي پورا جانچ پڑتال کوي او البدایه و النهایه کې بیا وایي دا تاریخ دې په دې کې سره په نقل روایت کې تساهل شتا حال ته دور زور نه لګي. بیا صحابہ کی عظمت اگر دیکھنا ہو تو تاریخ کی اوراق میں نہ دیکھنا گندی مکھی بن کر تاریخ کی اوراق میں نہ دیکھنا بلکہ شہد کی مکھی بن کر قرآن پاک کی اوراق میں دیکھنا. چلاسی بابا وی نیست جز افسانہ یہ تاریخ وطن ای چونی تاریخ در آتش پیگن. نیست جز افسانہ یہ تاریخ وطن ای چونی تاریخ در آتش بگن. وی تاریخ چه ده داد افسانه نا بغیر بلشه نده دا خو افسانه دی یعنی آغا تاریخ چه کم دا قرآن خلافی آغا تاریخ چه کم دا صحیح حدیثو خلافی آغا تاریخ چه آغا دا صحابه دا عظمت سوی دشمن وی دا تاریخ نه دا تاریخ ته بوئیگی او دا سی تاریخ مونگا چه تا خورزو اور تا خورزو دا اور تا خورزو لسده قابل لی او دا صحابه عظمت کے الحمدللہ مصر قرآن و حدیث تا. غیر مقلدین حضرات اغی کیوں چی کم دینو زنی خلق دا سشتا بلکہ دیر دی بگی چی اغی هم دا صحابو قول تا حجت نوی بوئی صحابو قول ویسے ندے حجت ندے او اقوال صحابہ را در دین حجت نیس نبا کی تیر شوی دا سی خلق او کی دیشی وسم بابا کی ای چی اغی صحابو پس گوتی وی او شتا با کی بوئی صحابو پس وی گوتی وی نو دا هم دو شیعگانو ملگرتیا دا اللہ دی بنگل چکم دے دین دا بچاو سرا کی توفیق را کی جدی خبر نسو شو زان بچ کو صحابی قول چے دے نو دا بحکم دا حدیث مرفوع کی دے بوئی فی ما لا یدرک بالرأی آگا مسئلہ کی چے مدرک بالرأی والعقل نہیں صحابی قول سا دے آگا بحکم دا حدیث مرفوع کی دے قول سن حجت نہ دے تو جمہور ویناو گورا اجماعو گورا لگ تحقیق چکم دے نو ککنا صحابو نمارون سے لوے مقام دے دا محرم میاشو آدھا یو سو خبری دا محرم متعلق ماو کری یو دا روجی خبرہ بیرا مات کم زنی ملگری اول کنو نو پنہم محرم او پلسم محرم روجہ صدا نیول دا سنت نبوی دخوا نبی علیہ السلام پلسم نسلی واوی آئندہ کی با پنہمم نسوا نو دوارا نسل بکار دی لوے بصیرت و سعادت تھی او دویم چې کوم دینو دا ماتمی او دا چغی سوری او دا روڑی دا دی اس حقیقت شریعت کی نشتا او نر دین سب پکار دی متاثر کی دل پکار دی دا اصل کی ماتا سو ہوئی کنا چې کم سڑے صحابو تا کنسل کی امام مالک وی دی خرابول پکار دی چیتا کول پکار دی نو آغی سکی آغی لا اللہ کا سزا پخپل ورگی غیزان پخپل خرابی بوئے گی دا خراباری او دا ماتم چې دی دا بالکل د دې سزا ده چې دا صحابو څه دي دشمنان دي بس ځان وی خپل سزا په خپل ځان لور کوي دا الله سزا خو ته لا پاتې رکې خېږي وایي هغه سزا خو جدا را چې سبا الله پاک دغه صحابه چې هغه د دین په غم باندې چې کوم دینو ستړي د دین په غم باندې مړو د دین په غم باندې شهیدان او د دین په غم باندې هغه لوګي تنلی سخت هغه تکلیفونه هغه غربت اگر اللہ پاک غیر آباس قیامت کی او دا ظالمانم سے کیا ہوتا مخامخ کی چرا مخامخ شیوز آگا سزا جدا دا دا قبر سزا سزا جدا دا خود دا دین نقدو کی سزا اللہ پاک ورکی بوئی دا سزا گرنائی دا غیر اللہ سے ورکی سزا ورکی او درم چې کوم دینو صحابه عظمت او منقبت هغه چې کوم دی بیان شو. اخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین.